السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جورابو باندې د مس متعلق سوال دی او دا موسم هم د موسم سره مناسب سوال دی. نو دې باره کې جواب دا دی چې حدیث کې راغلی ثوبان رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو یو ډله ولېږله، هغوی ته حکم وکړو چې پټکو باندې او په خپو ګرمونکو څیزونو جورابو موضوع یعنی په هغې باندې مسح وکړئ. ابو داود روایت دی او د دې سند بالکل صحیح دی. او امام احمد چې دې څه کلام کړی د هغې جواب نصب الرایه کې موجود دی، اول جلد 165 صفحه کې. امام ابو داود رحمه الله فرمایي په جورابو باندې مسح علي رضی الله عنه کړل، ابو مسعود، براء بن عازب، انس بن مالک، ابو امامه، سهل بن سعد، عمرو بن حریث رضی الله عنهم اجمعین. دې صحابه کرام په دې مسح کړل. او د دې روایت عمر بن خطاب نه هم شوی دی، عبدالله بن عباس نه هم شوی دی. د صحابه کرامو دا آثار چې امام ابو داود ورته اشاره کړله حدیث نمبر 159 کې، نو دا آثار په مصنف ابن ابي شیبه کې موجود دي، مصنف عبدالرزاق کې موجود دي، محلات ابن حزم کې او کتاب الکناله امام الدولابي کې موجود دي وغیره مسندونو سره. د علي رضی الله عنه اثر په الاوسط د امام ابن منذر کې په صحیح سند سره موجود دی چې هغه مخکې ذکر کوو. بیا امام ابن قدامه رحمه الله فرمایي وایي ځکه چې صحابه په جورابو باندې مسح کړي ده او د هغوی په زمانه کې هېڅوک مخالف د هغوی نشته، فکانه اجماعا. نو په جورابو باندې دا مسح کول چې کوم دي نو دا اجماع شوله. د موضوع په باره کې خو بالکل په هغې باندې هم مسح په هغې کې متواتر احادیث راغلي دي، لیکن د جورابي چې کومې دي نو دا هم د موضوع یو قسم دی، لکه څنګه چې د انس رضی الله عنه رانقل دي، ابراهیم نخعی او نافع وغیره روایت دی. نو کم خلک چې جورابو باندې مسح منکر دي، د هغوی سره د قرآن او حدیثو د اجماع نه هېڅ قسمه صریح دلیل موجود نه دی. امام ابن منذر رحمه الله فرمایي چې هغه به سند سره حدیث بیان کړی دی، په هغې کې آخر کې دي چې عمرو بن حریث وایي ما علي رضی الله عنه ولدو 14 مات کو بې چاردام وکړو مسح علی الجوربین، او په جورابو باندې مسح وکړله. نو د دې بالکل صحیح سند دی دې حدیث. او ابو امامه رضی الله عنه په جورابو باندې مسح کړل، هغه مصنف ابن ابي شیبه کې په حسن سند سره نقل دي. د براء بن عازب رضی الله عنه صحابي، هغه په جورابو باندې مسح کړل، هغه مصنف ابن ابي شیبه کې په صحیح سند سره نقل دي. عقبه بن عمر صحابي رضی الله عنه هغه په جورابو باندې مسح کړی و، مصنف ابن ابي شیبه، او د هغې سند هم صحیح دی. داسې سهل بن سعد صحابي رضی الله عنه هغه نه جورابو باندې مسح ثابت دی چې هغه کړله، مصنف ابن ابي شیبه حسن سند سره. امام ابن منذر فرمایي چې امام اسحاق ابن راهوی فرمایل دي چې د صحابه کرامو په دې مسله کې هېڅ قسمه اختلاف نشته دی. الاوسط د امام ابن منذر اول جلد صفحه نمبر 465 او 464. تقریبا دغه خبره چې د امام ابن حزم رحمه الله المحلا کې کړله، دویم جلد 86 صفحه مثلا نمبر 212. امام ابن قدامه دا قول خو مخکې تېر شو چې اجماع را نقل کړل، د دې نه پته ولګېده چې په جورابو باندې مسح د دې په جواز باندې صحابه کرامو اجماع ده، او اجماع چې کومه ده دا به ذات خود مستقل شرعي دلیل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت به الله تعالی به زما امت چرته په ګمراهۍ باندې راجمع نه کړي، مطلب چې ټول په متفق شوي دي صحابه کرامو، نو دا کېدی نشي چې دا د غلطه مسله او ګمراهي دي. ابراهیم نخعی رحمه الله تابعی، هغه هم په جورابو باندې مسح کوله، مصنف ابن ابي شیبه په صحیح سند سره. سعید بن جبیر رحمه الله تابعی، دا هغه هم مسح نقل په جورابو باندې، دا مصنف ابن ابي شیبه کې صحیح سند سره نقل دی. عطا بن ابي رباح دا جلیل القدر تابعی دی، دا هغه هم په جورابو باندې، هغه هم جورابو باندې مسح قائل، محلات ابن حزم جلد نمبر 2 صفحه نمبر 86 کې. نو معلومه شو چې تابعین هم په جورابو باندې مسح په جواز باندې اجماع ده. د احناف د قول مطابق قاضي ابو یوسف هغه هم د جورابو باندې مسح قائل، هدایات جلد نمبر 1 صفحه 61. او دغه احناف د قول مطابق محمد بن حسن الشیبانی هم جورابو باندې مسح قائل، هغه هم هدایه کې د اول جلد 161 صفحه کې باب المسح على الخفين. او مخکې دا خبر را روان ده چې د احناف د قول مطابق امام ابو حنیفه رحمه الله مخکې جورابو باندې مسح قائل نه و، لیکن وروسته بیا هغه رجوع کړې وه. امام ترمذي، سفیان ثوري، ابن مبارک او شافعي، احمد اسحاق ابن راهوی باره کې فرمایل دي چې هغوی په جورابو باندې مسح قائل وو، په دې شرط چې هغوی پیړي. سنن ترمذي حدیث نمبر 99. میا سید نذیر حسین د محدث دهلوي رحمه الله فرمایي چې باقی د صحابه کرامو عمل نو
بالکل وای هغه جورابو باندې مس بارک ثابت دی او 13 صحابه کرام دی صحابه کرام نمونه صراحت سره معلوم دي چې هغه په جورابو باندې مس کوله. فتاوا نظریه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 332. جورابه چې کومه جورب وته په عربی کې ویل کېږي کدا د هر شي نه د تار نه کدا وړی نه کدا دغه نه جوړه ده د موضوع دي ته لکه موضوع ویل کېږي. مطلب دا چې دام د حکم شرعي مطابق یعنی شرعاً دا حکم چې کوم دی د موضوع دی. مطلب دا چې دغه موزید خو یا د تار نه وي یا د وړی نه وي د سرمن نه علاوه د کم شینی نو بس نو جورب دی چې موږ د جورابې وایو. لکه درس ترمذی کې دا خبره محمد تقی عثماني کړې ده جلد نمبر 1 صفحه نمبر 334. او دسی البنايه شرح د هدايه د علامه عینی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 597. امام ابو حنیفه رحمه الله چې دغه هغه د موضوع باره کې موضوع او دارنګ جورابی چې هغه مجلدین وي یا جوربین منعلین وي. معنا دا ده چې یا بلاندې سرمن لګېدلی یا په پاس سرمن لګېدلی نو دا د هغې په هغې باندې مس بیا قایل و. البته خالی جورابې چې کومې دي نو په هغې باندې د مس قایل نه و. لکه علامه مرغنانی د هدایې لیکونکی چې کوم دی مؤلف هغه لیکي چې وعنه دا غنه دا روایت هم شته انه رجع الى قولهما وعليه الفتوى چې هغه د قول د ابو یوسف او د محمد ته واپس شو چې په جورابو باندې مسله جایز ده او هدایه والا فرمایي چې هم په دغه باندې فتوا د زونکو مذهب کې د امام صاحب نه دا روایت ته چې هغه صاحبین قول ته رجوع کړو په دې مطلب دا چې هدایه دا حواله چې کوم غور کړه دینه دا ثابت شو جلد نمبر 1 صفحه نمبر 61. نو دا سي احادیث د صحابه اجماع او درنګ د امام ابو حنیفه قول او مفتابه قول چې بدی من فتور کول کېږي د دې په مقابله کې د موجوده دیوبند والو یا د بریلیانو حضرات دا دعوه چې جورابو باندې مس جایز نه ده نو په دې دعوه باندې هغه سره هیڅ قسمه دلیل نشته دی. البته دې باره کې یو روایت چې دی نو د هغې متعلق هم لږ عرض دی چې کوم مشهور حدیث د مغیره بن شعبه چې په هغې کې دا رانقل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح وکړه په جورابو باندې یعنی صریح په هغې کې دا دي. نو په هغې روایت کې حافظ زبیر علیزی رحمه الله دا هغه نه تپوس شوی دی چې په هغې کې خو ستاسو د قول مطابق چې سفیان ثوري دی هغه په عنصر روایت کړی دی هغه مدلس دی او داسې روایت خو ضعیف وي نو بیا به څه کوي نو هغه ته دا بل روایت بیا ذکر کړی دی چې دا خبره یې کړله په جواب کې چې د علي رضی الله عنه چې کوم صحیح سند سره مخکې مونږ ذکر کړه د هغه نه په جورابو باندې مثلا نقل صحابي دی او داسې نورو صحابو نه نقل دی مخکې ذکر وشو. نو دغه سندونو کې خو هېڅ قسمه علت نشته دی کمزوري پکې نشته دی او چې کله دغه موجود دي زمونږ سره نو هغه وایي چې اجماع د صحابه او شهدا به ذات خود چې د لوی دلیل دی وجه نه سفیان ثوري معنعن روایت پیش کول ته ضرورت پاتې نشو او صرف په مطلب دا چې د اجماع د تایید لپاره که سړی پیش کوي چې پیش کولی شي نور اصل کې به د مسله باندې جورابو باندې مسح مبارک اجماع ده والله اعلم.